لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو ما ملكت أيمانهن. صدق الله مولانا العظيم. یو اهم تعلیم چې هغې مونږ ته فرمایلی دی او د قرآن شریف حکم دی او دې زمانه کې هغه فتنه یو لوی عامه فتنه ګرځولی شوې ده. هغه د پردې حکم دی. زموږ ښکلی پیغمبر ویلی دی چې زما په امت کې ما ترکتو فتنة اضر علی امتی. ما په خپل امت کې دومره لویه خطرناکه فتنه نه ده پرېښې رستو زمانه به رستو راځي اضر من فتنة النساء. د ښځو د فتنې نه زیاته خطرناک د ښځو ازادي دا د فتنو سر. او قرآن شریف کی صاف صاف حکم دے 13 پارہ کی یو سورت تے چې هغې نوم دی سورت نور او هغې کې زیات د ښځو احکامات تی او د هغې د پردو د ښځو بې پردګي او د ټولو جرایم او د معاشرې د خرابېدو اثر او زموږ عام خلک پکې مبتلا دي او سرورو مبتلا کېږي. هغه ابتلا کې لوی کردار د حکومت هم دی او د اخبارات هم دی او د دې ټیلی ویژن او د میډیا هم دی. هغه د ښځو بې حیایي د ښځو بې پردګي د ښځو بربنډتوب دا په اخباراتو کې په ټیلی ویژن کې او په دې کې راولي امت پې ګمراه کوي. د قرآن شریف دا حکم دی. خدای پاک وایي خپل پیغمبر ته چې ته دې خپل امت ته ووایه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم. دې مسلمانانو ته ووایه چې نظرونه ښکته ساتي د ښځو نه او د خپلو شرمګاهونو حفاظت کوي ځکه دا کتل ذریعه د بدعملۍ وي. دا د دوی دپاره د اخلاقو د عقیدو د عملونو د پاکۍ یو ذریعه ده. کوم انسان چې ښځو ته ګوري د هغه عبادت کې به خوږوالی نه وي ابه عبادت نه محسوسوي بس بیګاري کار به کوي. او چې کوم سړی ښځو باندې نظر ولګي او زر نظر ښکته کړي او د خدای نه ویریږي نو قسم د دې به په عباداتو کې خوند محسوسوي او په ایمان کې او په خپله معاشره کې. د کتونکو سړي ژوند د یو ځناور دی او د ځان ساتونکي ژوند د یو پاک انسان دی د معاشرې.
دقشان خذتم حکم دی وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن خذ مسلمانانو تموایا چې نظرونه ښکته ساتي ويحفظن فروجهن او د خپل شرمګاهونو حفاظت کوي هغه زینت چې به اختیار سرګند شي نو خیر دی لکه یو ښځه غریبه ده هغه مزدورۍ له روانه ده مخې سرګند شو یا سبل کار کوي یا ډاکټر لا یا دکاندار نه سودا کوي نو اتفاقا لاس او مخ سرګند شو نو خیر دی قصدن به نه کوي او څه صحابه وي دا به هم نه سرګندوي دا ظاهري نه مراد برخه ده که برخه لکه د ډوله چولي نو دې کې گنجایش ده لکه توره برخه او برک څادرونه غټ اندامونه به نه سرګندوي خدای وای دا د دې د حفاظت ذریعه ده صرف هغه انسانانو ته چې هغه خاوند دي سخري د سخر زوی وي روري رواري خورایي وي چا سره چې نکاح ده همیشه د پاره بنده ده رضایي رور وي رضایي رواره وي ناغه لاس او مخ ته کتی شي هغه هم دننه بدن ته نه دی تا هغه د ډول ځایونه که سرګند شي اتفاقا نو خیر دی لاس ښځې سره ملاول لکه زمونږ معاشره کې اوس دا وبا عامه شوې ده ملیان هم پې مبتلا دي نو چې سلام کوي د ښځو سره سړی نو سلام به په خولې کوي او جواب به په خولې هلي لاس به نه ورکوي قسم دې زموږ ښکلی پیغمبر وایي چې کوم سړی د داسې ښځې سره لاس میلو کي چې د ده ورسره نکاح کېږي نو د دې نه دا غوره ده هغه تکلیف چې ښه دی چې اوسپنې میخ د سړي په سټ په کوپړۍ کې لاړ شي هغه عذاب او تکلیف چې د اوسپنې د میخ په تلو کې د ده په دماغ کې ټکوالی کېږي هغه آسان دی د هغې عذاب نه چې کوم عذاب د ده په لاس ملاوېدو باندې په ده راځي زموږ ښکلی پیغمبر پاک خدای پیدا کړو او د هېڅ قسمه د غلطو د دغه ګمان هم پې نه راځي هغه چرته پردی ښځې سره لاس نه دی میلاو کړی که اسلام به هم راوړو ښځو نو دې ته د اسلام بیعت وایي نو صرف په زباني خبرې به وي نو هغې به د اسلام خبره وکړه لاس یې ښځو سره نه دی میلاو کړی بغیر د خپلې ښځې نه او بغیر د خپلې وینځې نه نو لاس میلاول پردو هغې ښځې سره که د تره لور دي وي که د ماما لور دی وي که د ترو لور دی وي کروندار دی وي خو چې ستا ورسره نکاح کیدی شي هغې سره لاس میلاوېدل بند دي که ستړي مشي کوي نو په خولې دې کوي او که جواب هم ته ورکوې نو په خولې به جواب ورکوې د کافرانو ګورې دا کوشش ده او زمونږ د لیډرانو په واسطه هغې کامیاب دي او د حاکمانو بی دینو د وجه نه چې ښځه آزاده شي دا همیشه چې فتنه په قوم کې راځي که نه نو هغه په غوړ زیړ او په خوږو الفاظو راځي د جمهوریت په نوم د حقوق نسوان په نوم او د ازادي نسوان په نوم او د انتها پسندۍ خلاف او د روشن خیالۍ په نوم روشن خیالی مانا دا ده چې ښځې دې روزي بار ته او انتها پسندي دا ده چې پرده پې مه کوئ او جمهوریت دا چې ښځه او سړی د یو شان بازار کې ګرځي او په نوکرو په نوم باندې نوکري بنده نه ده د ښځو خو سره د حیا او پردې نه روا ده که داسې کار وي چې د ښځو سره مناسب وي او حیا پرده پکې نو نوکري کولی شي مزدوری کولی شي خو د سړو سره آزاد اختلاط د سړو سره په یو ځای کرسۍ ناسته او سړو سره یو ځای ازادي کول او خندا کول شریعت دا بند کړی زمون خلک وایي چې ګوره یورپ څومره ترقي وکړه ښځې ګریجویشن ښځې بی اے پاس او سړو له ګیرې خړی
نو څومره ترقي وکړه. هلکه زناورو د دغه ښځو د حال نه خبر یې چې دغه ښځې څنګه دي، د هغې نه خو د وطن سپی ښه ده. ځکه تور سړی به یې غله به ګیرې خرئ، په پتون به ورته ناستی، ځکه هغه ډالرې ډېرې ورکوي. نو د کافرانو خو ښځې خو خرابې دي، نو هغې د مسلمان ښځم خرابول غواړي. دا یاد لرئ د ښځو په ازادېدو د سړي نه غیرت ختمېږي، او چې غیرت ته ختم شو د جهاد جذبه ته ختمېږي، نو هغې د جهاد د نوم نه یریږي. دې وجه نه په ټول جهان کې زیات بې غیرته قوم انګریز دی، ځکه پردو ښځو د خپلو څه فرق نشته پکې. خدای زمون ښکلی پیغمبر بیبیانو ته وایي یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخدعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا. یا د پیغمبر بیبیانو ستاسو حیثیت د نورو ښځو په شان نه دی، تاسو به ډېر د پاکۍ ژوند تېروئ. که څه سوال جوابي یو ضرورت د وجې نه سړی د ښځې نه تپوس وکړي، نو په نرمۍ او په ناز و نعم او په خندا به جواب نه ورکوي، کلک جواب ورکوي. که په خندا او په نرمۍ هم ورکړو نو د خلقو زړونو کې به مختلف خیالات راشي. ښځه چې وخاندي سړي ته نو د ده په زړه کې مختلف خیالات راځي، نو جواب هم کې د ضرورت وخت کې نو هغه به په نرمۍ نه ورکوي او نه په ناز و نعم. وقلن قولا معروفا، صحیح خبره کوي ښکلی. وقرن فی بیوتکم، خپلو کورونو کې اوسېږئ. ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی، د پخوانو د جاهلیت په شان چې ښځې بازادې ګرځېدې، سینه به یې کوله وه، هغه شانو نه کې ګورئ. واقمنا الصلاة، منځ ودروئ. واتینا الزکات، زکات ورکوئ. واتینا الله ورسوله، او د خدای او د رسول تابعدار اوسېږئ. خدای پاک په دې ښکلو تعلیماتو باندې خدای وایي انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا. په دې ښکلې تعلیماتو باندې خدای پاک ستاسو پاکي غواړي چې تاسو پاکي پاتې شئ او پاکي لوی شئ. نو چې بیبیانو ته دا حکم دی سخت، نو نور مسلمانانو به څنګه وي؟ نو د ټولو مسلمانانو زنانو حکم د پردې دی. دا بازار کې چې کومې ښځې ګرځي او سې لستوڼې څرګند کړل، دا به سموده پس ووینئ که د دې روکتام ونه شو، بیا به پرتوګونه مباسي. ځکه انګریزانو ښځې پرتوګونه نه اغوندي. زه کابل ته تلم د دې روس ته قبضې نه مخکې او بیا هم تلم، نو شهر کې پرده نه وه. ټیپ ته چاپېر علاقو کې پښتانه خلک خو او د کلو خلک، او د شهر ښځو به صرف کمیس اچو، نه لوپټه وه نه پرتوګو، پته نه کې چې لاندې به یې څوک نه بو، خو پرتوګ به نو، او بربنډې به ګرځېدې. د فرا هغه اوس سورو شو، بیا زنا عامه شي دې سره، چې کوم قوم کې بې پردګي راشي زنا پکې ډېره شي. د ټیپر خرڅول هلته کې ګران دي او د زنا اسانه ده. نو چې کوم قوم کې یا لاهور ته او کراچه، موږ پښتانه خو لا حده پورې څه ښه دي، خو اوس دلته مغه فتنه رارسي. نو په ښځو کنټرولو کې په دې دغه کې نرمي مه کوئ. ښځه له داسې جامې مه راوړئ چې لستوڼې کوله وي، او که لستوڼې کوله وي لرګۍ ورته ونیسئ. وی ته خو زما ښځه د کلي ښځه خو نه، دا سخا لاسونه مردار دی کلو کړي ترخونو پورته. ښځې لاسونه دومره دی چې ترخونه هم ښکاري د دې مردار، او اخبارات مردار. دا ظالم هغه د کرکټیانې ښځې او فټبال والا ښځې د دې تصویرونه به چاپ کړئ صرف د ښځو او په هغه بربند شکل کې. د ټولو نه زیاته د بې پردګۍ شروع یهودیانو کړل.
یهودیانو ښځې ځکه هغوی معاشره خرابوي. د یهودو دا طبیعت دی چې خپل دین کې بل سړی نه داخلوي، او دا طبیعت دی چې دا ټول قومونه زموږ غلامان دي، او دا طبیعت دی چې معاشره څومره خرابه شي نو د هغوی کامیابي پکې. د بینکونو نظام، د سینماګانو نظام، د جواره نظام او د ډول سورنا عام نظام دا د یهودو نه شروع شوی. زمونږ دا جماعت هم د ډمو مرکز فری مثلنار دی کې به بربنډې ښځې ګډولې او هغه سړي ورسره په منبرۍ کې شریکو، فوجیان مالدار او خانان مالدار، اربابان مالدار، افسران مالدار، دا دوی سره په انجمن کې شریکو. نو شراب به پیوس کلو به ورته ښځې ګډولې. شراب چوس کې که نه نو هغوی به یې ګډېږي، نو هغه په ځان نه پوهېږي، نو هغې کې پردې ځوړندې کړي. ښځه او سړی، پردې سړی او پردې ښځه چې ګډېږي او لاسونه یو بل له ورکړي او سینې لګي یو بل سره، نو هغه تبلیغ والو خبره تقاضی هم پیدا شي، نو زر پردې ته دننه شي. ډېر د سپو په شان ژوند دی. دغه مسلمانانو کې راوستل غواړي او ډېر مسلمانان ښکار شوي دي. دا ولې عرب تباه دي؟ یو یهودي ملک او دیارلس چاپیره د عرب او ټول تیریږي ځکه دومره په بې حیایۍ اخته کړي دي چې هغوی جهاد نشي. په سن 67 کې چې یهودیانو بیت المقدس اغشت، نو دومره لوی جهاد دی د یهودو. جمال ناصر صدر او د هغه نایب صدر و عبدالحکیم عامر، او هغه ښځه کړې وه یهودنه. نو په هغه شپې د دې ډمتوب مجلسونه کولو کړي په مصر کې، د بربند ګډېدو او د شراب، او دوی مصر وانو لارې په یهودو بندې کړې وې د نیل سویس، او جزونه یې ډکو درولو د بمونو نه که څه کېږي چې جنګ وکړي. یهودو داسې سازش وکړ چې دوی په هغه شپه ټول په ډمتوب مشغوله کړو، په ازادو ښځو په شراب. هغوی پې د شپې جزونه راوستل او داسې ښکته پرواز باندې چې راډار کې نه ښکارېدل، د سمندر د پاسه، بحر ابیض متوسط د پاسه. د دوی 400 جزونه ولاړ پاړو باندې سره د بمونو هغه ټول تباه کړل. نو چې جزونه یې تباه شو، نو چې جنګ شروع شو، هغوی سره جزونه او هغوی به پې بره وورو، د دوی د لاندې فوج هېڅ نه شو کولی. د دوی ټینکونه چې کوم ځای ولاړو، شاته یې ورته دغو غورځو ټینکونه په هر کلیس جزو. نو 800 ټینکونه یې جمدي ونیول روغ، او 40,000 مسلمانان قتل کړل. دا ټول د ښځو د وجې نه په ښځو یې مبتلا کړ. نو انګریز خدا کوشش دی د یهودي چې مسلمان په ښځو باندې هغې هم کوي، خو ورسره خیال هم کوي، او زمونږ مسلمان خرمسته شي، نو دی د شرابو په نشه او د ښځو په زنا مشغوله، نو ټول جزونه هم تباه شو، فوج یې 40,000 قتل شو، او 800 ټینکونه یې روغ جوړ، ځکه شاته یې ورته جزونه دوی سره هېڅ نو بره پې ورولېدل. دا شاه فیصل چې وجل شوی دا یهودو په ښځه وجلی دی. شاه فیصل غیرتي بادشاه، او دی کوشش و چې مسلمانان حاکمان یو کړو، او دی کوشش و که موږ نه تیل لي دا تیل په خپله تباه کوو. نو یهودو یو جینۍ وکتله، او د شاه فیصل یو واره په امریکا کې سبق وی، دا شهزادګان هلته سبقونه هم
هغه د دې ځای نه ډمه تیاره کړې وه خشته چې دغه شهزاده سره به اشنۍ شروع کړي او دی به په ځان عاشق کړي او بیا به د ده په واسطه شاه فیصل وجني. دا ټول پروګرام هغه جینۍ هغه یونیورسټۍ کې داخله واخیسته ځکه حکومت په دغه تللی و د اسرائیل او هغه شهزاده سره یې تعلق جوړ کړ. زلمی هلک په ډېر زر دوکه کېږي. شهوت داسې شی دی چې دا په دین غالب دی. که یو سړی دومره غټه ګیرې چې ځمکې ته رسي او غټ پټکې والي دا دی نه وایي چې نه زه ښځې ته میلان نه کوم او زه په شهوت غالب یم. نه، توبې به وباسي. د یوسف علیه السلام غوندې مبارک سړی قرآن شریف کې خدای د هغه بیان کوي. هغه وایي وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. زه په نفس یو منټ مې اعتماد نشم کولی. نفس سړی برایه ته راکاږي. نو که لوی ملار یم شهوت په دین غالب دی، شهوت په عقل غالب دی، شهوت په معاشره غالب دی، شهوت په رواج غالب دی. شهوت وخت کې سړی ړوند کړي نو هغه شهزاده په ځان عاشق داسې عاشق کړ چې زه در سره نکاح کوم. هغه یې ودرېږه زه به د تره نه تپوس کوم ځکه زمونږ خاندان کې د بار قوم سره نکاح بند ده. نه هغه ته هغه ورته وایي نه بچي بغیر د خپل خاندان نه بل ځای واده نه کوي. نو دومره جذباتو کې راوستی و چې دا تره دې مړ کا. نو د اختر ورځ و مبارکۍ نه ورته او ځان سره یې تماچه لاس کې نیولې ده. نو سکوټي والا خو ویر وارې دی په هغه خو څه پابندي نه وه. د مبارکۍ په دغه ورغی ستړي مشي ورته کول بادشاهانو سر ښکلوي هلته خلک. نو دی د سر ښکلولو په نیت ورښکته شو چې سر درله ښکلو. سر یې وله ښکلو څه چې تماچه یې وله په سر کې ایښوده ویویشت. دا د یو ښځه ډېر د فتنو سر دی. دا مې ورته ویلي مو یو ځل محمد ابن قاسم چې دی ملک فتح کوم نه را روان د یو ښځې په آواز د مسلمانانو جز راته د انډونیشیا او ملیشیا نه. نو د سند دا ډاکوان اوس هم مشهور دي. دا مهاجر قومي مومن دا بدماشان دي. نو د بل سره د هغې هغه کښتۍ لوټ کړه او د زنانو بې عزتي وکړه او مال و دولت یې ترې واخیست. نو یو ښځې وې د افسوس نه ای حجاجه ته چېرته زمونږ بې عزتي کېږي. حجاج گورنر فوجي مشر و د عبدالملک ابن مروان زمانه کې بادشاه نو هغه ته خبر ووسه چې د سند ډاکمانو زمونږ د مسلمانانو د ښځو بې عزتي کړې. دلته یې خبر راولېږه او د دې ځای مشر چې و داهر راجا وړې وړې بادشاه به هغه ته وایي دا ډاکوان 1900 سزا والا ورکړه او مالو دولت یې چې اغوښتې دی هغه ترې واله. ده ورته په نخرو جواب ورکړ وایي زه خو هغې نشم کولی که تې بدل ترې اغوښتې شي ته راشه بدل ترې واله. ده وایي ښځه زه به ترې بدل والم. غیرتیانو سپینو د کوواټ بلډاک سپي چې د امریکې په هواد باندې لکۍ خوځوي داسې سپینو. نو یو فوج یې تیار کړ 6,000 کسان او دا محمد ابن قاسم یې زمو او دا 13 کالو نوجوانو دی مشر کړ ټول نوجوانان لاړ شي. نه لارۍ وې نه موټرې وې په اوښانو را روان شو د بلوچستان په لار 3,000 میله کې راورسېد. دلته چې راجا داهر خبر شو چې د مسلمانانو فوج راغلی او سند باندې حمله کوي نو 80 راجګانې راجمع کړه د هندوستان د مختلفو طرفونو او 2 لکه فوج یې راجمع کړه. مشورې شروع کړې
چې دا څنګه قوم دی، د دومره لرې د عربو نه راځي او 6,000 نوجوانان دي او نه ورسره شاته امداد شته، نه څه حکومت شته ورسره، او زمونږ د ملک د فتح کولو د بدل اخیستو دپاره راورسېدل. دی بل ته کې لاړې د کراچۍ نه ښکته دی، سړی حیدرآباد ته ځي نو د سیند په غاړه د سمندر په غاړه یو زوړ ښار روان شوی دی، د هغې نوم و دیبل، او نقشې اوس هم شته، او هلته دغه جوړ دی د آثار قدیمه یو دفتر دی، ټوله نقشه به تا ته وښیي. راورسېدل کیمپونه یې لګولو. دی داهر چې دا راجګان راغوستل مشوره یې کوله چې دا څنګه خلک دی او یریږي نه او د کوم ځای نه راغلي دي او شاته ورته فوج نشته، دا دوی سره کم طاقت دی چې زړه کې یاره ترخه نه راځي، او د 2 لکو فوج ته مقابله کوي 6,000 کسان، چا سوي یو وی دوی د خپل دین ډیر تابع دي او د خپل خدای او د رسول د دین باغی کې په څه طریقه، نو د خدای امداد به ورسره نه، چې کومې پورې دوی د خدای او د رسول د حکم منون کې دوی سره غیبي امداد دی، نو د دې مقابله څوک نشي کولی. وی څه چلو کو، وی ښځې راولئ، دا خو نوجوانان دي ټول او د وطن نه لرې دي، چا ودونه نه دي کړي او چا نه ښځې پاتې دي، نو ښځې خوښې به نو ښځې نوجوانانې قشته وګورئ او هلته یې ولېږئ کیمپونو ته د چرګو خرڅولو په نوم، د هګو خرڅولو په نوم، او داسې چې فوجیانو ته ځان پیش کوي چې څه ورسره کوي، دوی ته دا حکم وکړي چې بس کوئ ورسره. نو چې دوی په زنا کې واقع شي نو هغه دی به د جهاد قوت دی اوسي، دی تاسو سره مقابله شي. یو ورځ اوس کېنتې فوجیان پکې پراته دي، محمد ابن قاسم ته خبر راغی چې ښځې دې سوداګانې خرڅوي، خو په ډېر ښایسته جامو کې دي، په قیمتي کالو کې دي، په غوړ زیړ رنګ کې دي. دی چې راغی ویې کتل وی دا خو څه مه کوئ، ښځې که سودا خرڅوي خو بډایګانې ښځې داسې شکل کې راځي، دا خو مونږ خرابوي. ټول فوج یې راجمع کړ 6,000 کسان، او دا آیات یې ورته ووایي دا چې ما تاسو ته ووایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. وی دې مسلمانانو ته ووایي چې نظرونه ښکته ساتي او خپل شرمګاهونه محفوظ ساتي، دا د دوی د عقیدې د عمل او د نفس د پاکۍ ذریعه ده. ښځو کتلو سره د زنا تقاضا پیدا شي او زنا سره به قتلونه راځي، شرابونه راځي، اغواګان، دا چې څومره دا سړي تختیږي دا د نستۍ د وجه نه کوي، دا دغه زناکار شرابیان بد عمله خلک کوي چې پیسې پیدا کړي، سړی وتښتي 6 لکه روپۍ راوړي، دا د فقیرۍ د وجه نه دی، دا ټول دغه مردار قومونه دي، زناکار، شرابیان، بد عمله، بد کرداره، نه خدای مني او نه قیامت مني، دا خلک د اغواګانې او سزا شته نه پاکستان کې. نو جرایم زیاتېږي، نو د مسلمانانو ته ووایي چې نظرونه نو تاریخ کې لیکي چې فوج روان دی، ښځو نه چا سودا نه ده کړې، نه ته چا هګۍ اغوښتې ده، نه چې چا چرګه، نه ته چا مولې او نه ټیفر، دا ښځې خرڅوي. داسې روانو لاندې ښکته کتل لکه د ملایکو فوج شي، نو هغې ته به یې څوک ټینګېدی شو، هغه 2 لکه فوج له یې شکست ورکړ او راتلل 600 میله دې خوا راغلل د ملتانه پورې. ملتان کې یو لوی باغ دی، نوم یې دی قاسم باغ، او ډېر یو قلم د هلته کې بره ډېر اولیاء او بزرګان پکې ښخ، هغه ځای پورې راغی.
آلته حجاج وفات شو، اسخر نر سړی، ډیر ظلم یې کړی خو ډیر غیرتي. نو بل بادشاه راغی، نو هغه وی د حجاج څومره حکمونه چې دي هغه ټول معطل، او دوی ته خبر راولېږه واپس. نو کني دا ټول پېښوره پورې راتلل، پېښور خو مخکې فتح شو خو دغه پورې ملتانه پورې راغله. سند کې اوس هم د سند ژبه د عربۍ رسم الخط کې لیکل کېږي او ډېر الفاظ پکې د عربۍ. هغه غیرتي دا د کافرو دغو منصوبه وه چې دوی په ښځه مبتلا کړي. دا صورتحال مونږ ته هم جوړی، د ښځو لاسونه یې بربند کړل او کمیسونه یې اوچت کړل چې روان یې بره یې خښتګ هم ښکاري او خېټه یې ښکاري. دا د زنا یو دعوت دی او د زنا لار ده. په خپلو کورونو کې دا کوشش وکړئ چې دا بند کړئ. مونږ وړو ته داسې کمیسونه اغوندئ چې لاسونه یې بربند وي. که ماشومه جینۍ ګناهګارې دا مور ده، ماشومه خو نه ده خبر، دا مردارې ښځې، دا جاهلانې، دا به دې لوریانو ته به لستوڼو کمیسونه اغوندئ، ترخونه یې پکې ښکاري، پینسې وله اوچتې کړئ. دا منع کېدل دا دي چې د بدعملۍ، د ازادۍ، د بې حیایۍ، د بې پردګۍ نه یې منع کړئ. کنی تاسو او موږ ټول مخکې وو د خشاک په شکل په دوزخ کې او راپسې به دا یو. نو دې سیس ته ډېر خیال ساتئ. ښځو باندې پرده ضروري کړي او پابندي پرې ولګوئ. زیارتونو له دې نه ځي، بازارونو ته د ځوانانې ښځې نه ځي په وس، او که مجبورۍ د وجې نه ځي نو هغه هم په پرده کې، په لستوڼو کولو او په پرتوګو چتولو. دا دې کې جرایم زیاتېږي، دا معاشره به خرابه شي، شراب به زیات شي، ډاکې به زیاتې شي، اغواګانې به زیاتې شي، او ټول دغه خلک کوي چې دغه شان ښځې غواړي. د شریعت دا حکم دی چې چا کره ورځې نو دروازې ته به مخامخ نه ودرېږي، نه به په سوړه کې ګورې، د دروازې یو طرف کې به ودرېږي دورشلې سره، او 3 ځله به اجازت وغواړي. که 3 ځله اجازت ونه شو نو بیا به ځې د دواړو جهانو سردار کور کې ناست، نو هر قسمه خامخاله او سادهګان هم وي او پخوا پرده هم نه وه داسې خاص لکه اوس چې بعضو قومونو کې نشته. نو یو سړی مروان ابن حکم ابن العاص نوم، نو د دیوال په سوړه کې نبی کریم ته وکتل، او هغه وخت کې سر په سلۍ باندې ګراو، د دې دغه نه غشي نه چې اوسپنه وباسي هغې ته مشقص وایي. نو په مشقص یې سر ګراو، چې د ده د سترګې ولیدله نو زر یې ورپسې مشقص راواغېست او ورپسې راغی په دې سوړه کې، په دې زر وروسته شو او بیا یې راووت. ویه زناوره د اجازت چې د چا د کور دپاره شریعت مقرر کړی دی، خدای د نظر ته وجې نه کړی دی. نو چې د چا کور کې وکتې تا نو ته خو داخل شو. بیا د مدینې نه وښکه، بیا د سید الکائنات زمانه کې نه شو راتلی، بیا حضرت ابوبکر صدیق زمانه کې اجازت غوښته وینا، حضرت عمر فاروق زمانه کې اجازت غوښته وینا، حضرت عثمان چې شو نو دی ډېر بوډا و، بیا وی زما ارسم توبې مې وښکې دي او معافي مې د خدای نه اوستی ده، او اوس مې اخري عمر دی نو اجازت راته وکړي. نو بیا ورته هغه اخري عمر کې اجازت کړه. د دین دا مسله ده که د چا کور کې چا کتل د سوړې نه او هغه په غشي ووم نو سترګې یې لاړه ړنده شوه، نه ترې بدل اخیستی شي نه ترې دیت اخیستی شي، او که سترګې یې نیغه نیولي او که نه وروسته شو او بیا ورپسې تروتې نه بیا په سترګه نه واخلي، او چې سترګې یې نیغه نیولي په سوړه کې او په غشي دې وویشته
یا دې په لخته وو یا دې په بل سیس خوږ دا مسترګه لاړه ځکه شریعت تا ته د خپل عزت د خپل مال او د خپل دین حفاظت حق درکړی دی یو دیوال په دیوال د پاسه د شپې سوکتار باندې دروړي ولې هغه مردار دی که ستا په جیب چا حمله کوله او تا په هغه جنګ کې نه دی ورکو مړ دی کړو هغه مردار مړ دی او که ته مړ کې نو ته شهید نو شریعت انسان ته د خپل عزت د خپل مال او د خپل دین د حفاظت حق ورکړی دی نو که سوړه کې قتل او تا په سترګو نو هغه ورته نو دا اجازت خو په دې راځي دویم دا یاد دی چې د درو ځلو نه به زیات تمبه چاته نه ډزوي انسان دی غسلخانه کې وی بار ته به ناست دی نو تاله خو زنانه نشي راوتی دی ټلیفون هم که چا ټکوي چې درې ځله رنګ وشي بس بند دی چې په هغې جواب راشي او د هر انسان د اوقاتو به خیال ساتي د شریعت په طریقه چې ستون جون تیری نو معاشره ښکلي بل ته تکلیف نی نو په نیمه شپه چاته تنبیه ډزول او د درو ځلو نه زیات دا تکلیفونه په مونږ تیر شوي ما ته چا تنبه ډزوله او زه غسلخانه کې یو خدای دته غصوب سو وای نو یو ځلې ټلې وواله نو بیا وواله نو یو پنځه شپږ ځلې وواله نو چې بیا جامې ما واغوستې راووتم هغه سړی ولاړ ستړي مې هم شي مې ورته ونه کړ جمعې مانځه نه پس راغی ما تا ته ټلې واله ما یې زناوره د شریعت د آدابو نه نیقه ده چې درېو ځله نه به زیات چا ته ټلې نه زنانه خو دله نه شي راوتلی نو دا قمقلې نو اجازت به غواړی صحابو کرامو نه چا تپوس کړی وی صاحب چې کور ته سړی ځي نو کو کورې مورې نیاوې خپلې هم به اجازت غواړی وی او بغیر اجازته به نه ورځي وی ستا دا خوښه ده چې مور بربنډه ووینې نیا بربنډه ووینې خور بربنډه ووینې ابه لامبي دې کلو کې خو پر دومره د غني د کوي په غاړه لامبي کلو کې خدا د غني انتظامات دي غسلخانې نه نو ته ستا دا خوښه ده چې مور بربنډه ووینې نیا بربنډه ووینې وینا وی چې دا دې نه ده خوښه نو بغیر اجازته به کور ته نه که صرف ښځه دې کورې نو بیا ضرور نه ده چې اجازت وغواړئ خو خوښه ده ټوخې وکړه غاړه تازه کړه لاړې وتوکه که ښځه دې په داسې حالت کې چې تی لیدل نه غواړې په لکه بار ته ناست او دسماتي ته دننه کور کې په ډیران یا په غولي کې ناست دی او ستا هغه وضع نه یې خوښه نو ښه دا ده چې صرف ښځه دې نو هم به ټوخي کې بغیر ټوخي او بغیر غاړه تازه کولو کور ته وننوځي او چې ښځې نه علاوه نورې مور د مې خویندې نو بیا خو به اجازت غواړم خدای وایي ذلکم خیر لکم دا لاره ستاسو لپاره بهتره ده که په دې پوهېږئ او بیا خدای وایي لا جناح علیکم ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونة فیها متاع لکم هغه کور چې هغې کې ستاسو د فایدې څه خبره وي او انسانان پکې نوسي نو بغیر اجازت هغې ته داخلېدی شي لکه په لاره چا مسافرخانه جوړه کړي ګلو برنده یا د سټاف رومونو سره د بسونو سره سټاف رومي خلک پکې کینی یا داسې په لاره بیت الخلاګانې وي چې عام اجازت وي یا چا په لاره سفر جوړ کړي نو هغې کې اجازت نه غواړي او داخل شي نو خیر دی خدای وایي که یو کور کې څوک ني نو بیا مه ورځه چې ستا ورسره د فایدې څه تعلق نه کیدی شي چې هغه خزانه یې خي کیدی شي چې د هغه اسلحه پکې پرته وي کیدی شي چې د هغه څاروي
او هغه باندې د بل چا خبرداري خوښینا نو کور کې سکنوسیږي نه به ورځي که کور کې اوسېږي اجازت به غواړي که صرف ښځه دي نو بیا غاړه تازه که ورشه دا ورپسې وي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم نارینهو ته ووایه چې خپل نظرونه ښکته ساتي دا ستاسو دپاره بهتره ده او زنانو ته ووایه چې نظرونه ښکته ساتي حضرت فاطمه الزهرا د سید الکائنات لور بې اندازې پرده داره وه نو هغې چې امینه چا تپوس وکړو وی د ښځې کم ښه شی دی کم ښه صفت یې دی کومه ښځه ښکلې او نیکه یې وی هغه ښځه نیکه ده او هغه ښځه بختوره ده چې د هغې نظر بغیر د خپل خاوند نه په نورو سړو باندې د دې وجه نه چې مړه کېده د مرګ نه فرخ یو بر اوغوستې خدمتګارې ته وایي او ویل هم بل او جامې صافې واغوستې علي صاحب ته وصیت کوي ما په جون غسل وکړو که زه مړه شم اوس نو په ما له غسل مه راکړه بل زما جنازه د شپې یوسه چې څوک د چا پې نظرونه لګي نو د شپې ښخه کړه د شپې مړه شوه ماښام کې او ما هغه تیر غسل باندې کفایت وکړه او د شپې یوړه او د شپې ښخه کړه یو د 3 نفره ورسره نور څوک نو نو د ښځې کمال دا دی چې هغه په پرده کې اوسېږي حضرت عمر صاحب زمانه نو هغه څوکیدار مقرر کړو ځکه خلک به داسې بې تپوسه ورتلل نو ګڼه به پې جوړه شوه نو بیا به د خبرې نه شوې اورېدې ځکه یو به هم وي بل به هم وي یو به هم درخواست مخکې کوه بل به هم درخواست نو بیا ترتیب مقرر کړه او څوکیدار یې مقرر کړه چې یو کس دو په ترتیب باندې را پرېږده چې زه خو د هر چا خبره اورېدی شم او مسله وله حل کوم نو یو صحابي دی دا غنم دی حضرت ابو موسی اشعری دا هغه اجازه وغوښته هغه وخت کې خادم نو وی السلام علیکم ادخلو سلام دی پتا سو زه داخلي دیش عمر صاحب په کار کې مشغولو په درخواستونو کې نو وای نه رېدل نو دویم ځلې وې نو دریم ځلې وې چې دریم ځلې وې روان شو عمر صاحب دې آخري کې د وخت آواز راغی نو خدمتګار ته وی دا بار څوک وی دا ابو موسی اشعری وی څه شو بیا منع وی د आवाज کاوه چراغ مشر صحابي وی دا ولې لاغه وی د دواړو جهان سردار ویلې دي چې د دریو ځلو کې پتم بډه زولو په اجازت غوښتو درته اجازت ملو نشو زیبه وین قیل لکم ارجعوا فرجعوا واسکانکم دریو ځلو نه بزیات چاته تم بنډه زره نو بس ما 3 ځله आवाज وکړو اجازت نشو وی قدا حدیث ما نه دی اورېدلې لا شګوان پیراونه نو عمر صاحب لاړ د یو صحابانو مجلس ته وی دغه شان قصه وشوه او عمر صاحب راته وی په دې حدیث ګوان پیش کا چې د 3 ځلو نه بزیات به اجازه تم بنډه التا صحابه خندل ودا کوم ته معلوم دی خدا کشر صحابي بدر سره لاړ شي ابو سعید خدری هغه را عمر صاحب ته وی سه ما اوریدلی د حضور پاک نه چې 3 ځله نه بزیات چاته تم بنډه دا او د 3 ځله نه بزیات د اجازه طلب نه کوي عمر صاحب ګور دا حدیث ما ته نو دا د حضور پاک فرمان دی چې سړی چانه اجازت غواړي د 3 ځلو نه پس به ده دا ټول د څه لپاره دی دا د نظر د حفاظت لپاره او د یو مسلمان عزت محفوظي پکور کې او په دغه کې اجازت غواړي هغه پردو کې برطرف بشي
حضور پاک نه چاته پوسه وی سیب که کوم زنانه وی رواندار او لیور ورتلل غواړي نو لیور ورتلی شي وینا وی عربی کې لیور ته حم وای وی الحم الموت لیور خود مرگ مثال له ځکه چې یو خدا او یو سړی یو ځای شي او دریم کس ور سره نه بغیر د مور او د خور نه چې هغې ته د سړي انسان طبعا تقاضا نه پیدا کېږي نو حضور پاک وایي چې چاته یو سړی او ښځه ځان لشي او دریم کس نی نو دریم شیطانی نو د ښځې په زړه کې وسوسې اچي د سړي طرف ته او د سړي په زړه کې ښځې ته وسوسې پیدا کړي دا ګورې طبیعي څیزونه دي سړی د ځان ته زبرګ نه وایي او ځان ته د پیر نه وایي او ځان ته د لوی سړی نه وایي ښځه او سړی د ځان لکېږي د دې نسل خبره پیدا شوې کمې د ښځې چې نکاح چا سره کېږي لکه د ترور زوی د تره زوی د ماما زوی دا خپل ولام زمون په معاشره کې دا لاس ورکوي خود لاس ورکول بند زمون ښکلی پیغمبر چې پاک او خدای پاک پیدا کړو نه د وړو ګناهونو نه د لویو داسې احتمال پکې نشته خو چرته یې ښځې سره په لاس تړې مشي نه دی کړی که اسلام بیا راوړو بیعت د اسلام بیا کو نو صرف زبان خبر بیا کولی حضرت عائشہ وی سید الکائنات بغیر د خپل ښځې نه او بغیر دا د انسان نه چې د هغه به محرمه وه حرام به وه پې لیکن مور خور ترور د دین علاوه بل چا سره لاس نه دی ملو کړی او زه د مونږ په معاشره کې یو خراب رواج شو مولیان هم پې مبتلا دي او شیخان هم پې مبتلا دي او زبرګان هم پکې مبتلا دي لاس په ښځې سره نه یو ځای کې کومې ښځې سره چې ستا نکاح کیدی شي اگر چې دې وخت کې بنده ده لکه خینې چې ښځه دي نو ښځې خینې سره خو نکاح نه کېږي خو ستا خو که دا ښځه مړه شي یا ښځه طلاقه کړي نو ښځې سره کېږي دا یاد لرئ ګورې ماله خطونه راځي کما خواخې چې د خپله نی نسبت ستا ترور نی نو هغې سره ځان له سفره مه کوه ځکه انسان د یو منټ په ځان اعتماد نه کوي نن ماته یو خبر را رسېدلی دی چې یوې خواښې خپل زوم بیا وجلی دی ځکه چې هغه به ورسره بدکاري کوله نو بیا اختلاف پکې راغلی مخکې ماله یو خط راغی او نیک سړی به ظاهره ځکه چې ما ته خط رالیږي خو د مسلې تپوس کوي د پېښور دی او کراچۍ ته تللی دی هلته یې خپلوانانو او خواښې یې هلته کې او لا جینۍ نه و واده کړی خو نکاح یې ورسره شوی نو ښځه ډېر قمقل شي نو دا زوم سره هغه ما ته ولیکل چې 78 ځله یې را سره بدکاري کړې ده چې څوک ما وې راتښته او دغه لور چې د هغې کړې ده دا ټول عمر دپاره ستا باندې حرامه شو ځکه چې سړی خواښې سره دا کار وکړي یا خواښې ښکل کړي یا خواښې سره هسې سملاس کړي یا خواښې سره غاړه غټی شو د شهوت په خیال نو ښځه پې آرامه شو او د ټول عمر دپاره آرامه زمونږ مذهب کې خو دومره سختي ده که خواښې سره د لاس میلو کړه او ستا په طبیعت کې شوق راپورته شو شهوت نو ښځه در باندې آرامېږي نو خواښې سره سفر مه کوئ خواښې سره ځان له کېږئ مه او د دې نه ډېر مصیبتونه جوړ شوي دي ښځه زر دوکه کېږي سړی دوکه کېږي شهوت داسې شی دی چې دا په عقل غالب دی عقل کار نه کوي دا په دین غالب دی دین کار نه کوي دا په عرف غالب دی عرف په سړی پرېږدي رواج ورله ختمای
چې دا شهوت پکې راشي. د یوسف علیه السلام نه زیات مبارک سړی څوک چې پیغمبر دی او خدای ساتلی دی، ځکه خپلې نیکې د مطالبه د زنا وکړه او دروازې بندې کړې. دا قرآن شریف کې بیان. وغلقت الابواب وقالت هیت لک قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي. نیکه د سړي وي او د وزیر ښځه خمالدار قشته او دروازې بند کی او بیا دنه په خپله تقاضا وکړي. کنې ښځه خو تقاضا هم د شرم د وجه نه بیا مې نه زه د خدای په ذات امان غواړم. نو 14 پارې سر کې دا بیان دی. وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. وی زه د خپل نفس پاکي نه بیانو او نه نفس پاک ساتلی شم بغیر د خدای د فضل. نو یو ځلې ځان ساتلی د زنا څه شو خو یو 15 منټه به پې تېر شو ټول عمر به بدنامو. خو چې ځان یې ساتلی د خدای په حکم نو تر قیامته پورې د هغه صفت دی په قرآن شریف. نو شهوت ډېر خطرناک شی دی. دا شهوت د بجلی مثال دی د یو کرنټ چې هغه بدن کې ګرځي. نو پردو زه د دکاندارانو ته هم وایم چې ځوانه ښځه په خندا ورسره خبرې مه کوئ او سودا هم ورسره په خندا مه کوئ. بس پورې دا شی دی که په دې لیوانه کړي بس نو په دې څیزونو کې خلک بیا په بد عملو کې مبتلا شي. په ښځه به باور نه کوي. زمونږ د عالمانو نه حسن بصري صاحب نه چا تپوس وی دا وړی جنکې چې سکول ته ځي مکتب ته مدرسو ته دوی ته کتل څنګه دي. وی چې کومې جنۍ ته ستا طبیعت د کتو غواړي هغې ته به قطع نه ګورې. د شپږو کالونه پس جنۍ اندامونه غټېږي شانم او د مخې نه اگر چې بالغه شوي نه نو نابالغو جنکو ته به نه ګورې. نابالغو ته هغه هلکان چې د هغوی ګیرې نه راغلی هغې ته به نه ګورې ځکه د هغې مثال هم د جنکو وي. نو تقاضا ورته د بد عملو پیدا کړي. او امام غزالي وی احیاء العلوم کې وی د هلک مینه او عشق دا د جنۍ نه زیات خطرناک دی. او خطرناک په دې دی چې جنۍ سره خو یو شرعي یو د جایز صورت خو شته که نه چې لویه شي نکاح به ورسره وتړی. هلک سره خو دا سنت نشته. اگر چې اوس د خلقو داسې شروع کړه اخباراتو کې به تاسو وینئ دا بې حیا ملکونه دا بې غیرته جنۍ د جنۍ سره نکاح کوي. اوس پاکستان کې یو کیس دی لاهور او فیصل آباد او په لندن کې په امریکا کې هلک د هلک سره نکاح تړي او جنۍ د جنۍ سره نکاح تړي. او ایران ته زه تللی هلته ما خو په خپله لیدلې خو ما ته معلومه شو خلقو راته ووایي چې د هغوی ظالمان متعه د جنکو سره کوي. د 1 ګنټې نکاح د 2 ګنټو نکاح دا خو د هغوی مذهب دی. دې ته هغوی صیغه هم وایي او موقته نکاح هم وایي او متعه هم وایي. نو متعه خو د هغوی په مذهب کې روا ده خو هلکانو سره هم کوي. هلک سره نکاح وتړي غټ شیخ به یې ګیره به پک به یې والي او هلک به ورسره روان. نو د هلک مسله د جنۍ نه زیاته خطرناکه په دې ده چې جنۍ کې خو د جواز صورت شته او هلک کې نشته. نو هغه جنکې چې مدرسو ته ځي سکولونو ته ځي او خلک ورته طبیعت غواړي چې وګوري هغوی ته کتل بند دي. ټیک ته ډېره ماشومې د 2 کالو 3 کالو خلک ښکل هم کښي غېږ کې هم کښېنئ هغې ته د شهوت تقاضا. شیعګانو کې دا مسله ده چې هغوی که 10 کسان د یو ښځې سره نکاح تړي نو دې ته متعه دوري وایي. نو 1 ګنټه ستا شو 2 ګنټه زما شو 3 ستا شو 4 لکه د عرب د غوی په شان. نو ورته نوم یې متعه دوري ایښی دی. نو 10 کسان د یوې ښځې سره دا کار کولی شي. بعضې داسې دا مردار دی په اړه چینار طرف ته چې په لومبۍ شپه باندې
ښځه او خاوند ناوې دا هغه خپل سید ته لاړه شي، نو هغه سړی ورته مینت کوي دا ښځه وی دا به بېګاله شپه تا سره تېروي، نو شکرانه هم ورته پیش کړي، وی دا لږه ده نو بیا ډېره کړي، نو بیا ډومبی شپه هغې سره تېروي. دا د جاهلیت هغه رسمونه چې په دې قبل وی دا ځکه کوو چې دا زوی مې تکړی او ښکلي، ځکه دا سید ښکلی دی او غټ دی، دا مرداري ده پکې. اسلام د پاکۍ دین دی. قسم دی زمون په دین کې چې د ښځې د حفاظت څومره احکام دي او د اولاد او د نسب، دا د جهان په قومونو کې نشته. او شکر دی په اهل سنت والجماعت په دې څلورو واړو مذاهبو کې دا شی بند دی. نه متعې روا دي د یو وخت داسې خبر راځي چې سړی ویلی نشي، وی که داسې جنۍ سره متع وکړي چې بالغ نی، خیر دی متع ورسره وکړه او دخول ورسره مه کوه، په پتونو کې انزال وکړه، ځان ډسچارج کړه، نو دې ته هغې عمل تفخیص وایي. نو ماشومې سره هم دا کار کوي، هلکانو سره زمون په دین کې دا بند دی چې نه، نو دا هلک مینه او هلک سره ځان لوسېدل دا بند بشي. هغه هلک که بالغ بالغ پسې مونځ کېږي، خو که ګیرې نی راغلی نو مونځ ورپسې مکروه دی، ځکه ستا به د هغه مخ ته راشي. زمونږ د یو عالم دی، هغه نه چا تپوس کړ دا وینځې خو داسې ښځې چې خلک یې د کافرانو د ملک نه په جهاد کې راولي، نو د وینځو مخ کتل هغه پرده نه ده، یعنی عورت نه دی، نو وینځه بار ګرځېدی شي. نو چا تپوس وکړ د دې عالم نه مکه مکرمه کې، د تابعي دی د صحابهو د دور دی، وی صاحب دا وینځې چې خرڅېږي په مکه مکرمه کې، دا بخاري شریف کې بیان دی. نو دوی ته کتل لوا دي که نه، وی هغه سړی به ورته ګوري چې څوک یې په بیا لي، نو ته اغوستی شي په بیا، مخ ته وګوره لاسونو ته، او که نالې هسې ورته. ډېر ما ته معلوم دی بدعمله خلک چې د شفي مارکیټ ته صرف د ښځو کتو دپاره راوځي، او ډېرې مردارې ښځې سودا به یوه ښځه کوي، شپږ شپه ورسره نور روانې، دغه معاشره خرابوي. د انګریزانو د یهودیان هغې خو معاشره خرابه ده. یهود ډېر ګنده دي، هغې دا کوشش کوي چې د مسلمان نه د حیا دا ماده لرکړي، نو چې د حیا ماده لاړ شي نو دی د دین په نوم جهاد نشي کولی، بې زناکار قوم جهاد نشي کولی. جنگ به کوي، جنگ خو سپیم کوي، جنگ زمریم کوي، جنگ میږم کوي، او په نظریه باندې جهاد کول دا د غیرتي قوم کار دی. نو د هغې دا کوشش دی چې مسلمان کې دا څیزونه راشي چې زمونږ هغه مقصود پرې راشي او دوی د جهاد هغه نوم ختم کړي. نو خیال کوئ دا به تاسو له ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس، بیرون کچهری گیټ، اشرف روډ، سرای فقیر خان، پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. جنکو له لاسونه څرګندوی محمد، ټوله ګناه به ستاسو په سر وي، او که کومې ښځې کو سرمنې وباسئ، او ماشومانو جنکو نه او آزاد آزاد ګرځېدل په دې ټلویزیون کې دغه څیزونه خورئ او د اخبارات والا، نو دوی هغه معاشره خرابوي، او معاشره چې خرابه شوه جرایم به ورسره راځي. دا خلک چې غلاګانې کوي، د غواګانې کوي، دا د بدماشۍ دپاره کوي. یو سړی هم د غریبۍ د وجې نه کوي. غریب سړی چې څوکیداري کوي نو سا ټوټې پر خدای ورکوي. د دغې ښځو دپاره، د شرابو دپاره، د لاهور د تلو دپاره دا ماشومان تختی او غواګانې کوي او په خلقو ورځي. نو دا ښځه د دې ټولو جرایمو سره دی که په دې پابندي ولګېده. او دا یاد لرئ چې د ښځې تصویر ته کتل دا اصل ښځې نه زیاته ګناه ده، ځکه که اصل ښځې ته سړي وګوري خو مخ به واړئ، مثلا که څه حیا پکې، او تصویر خو مخ نه اړئ، نیغ ګوري، نو د تصویر په کتو کې د اصل د ښځې د کتو نه ګناه زیاته. نو دې آدابو ته ګورئ، چاته بغیر اجازته مورځی مه،
او هغه ښځې سره چې نکاح کېږي لاس ورسره نه ملاوی په خولې ستړي نشي کولی او هغې خواښې سره چې ستا خپله ذاتي ترور نی نو سفر ورسره مه کوئ ځان له کښېنئ ښځه او سړی د ځان له کېږي نه ځکه شیطان د دې په زړونو کې مختلف وسوسې اچي او د دې نه واقعات شوي دي زمونږ د خدای او د رسول نه زیات مهربان په مونږ څوک نشته نو دا چې څه را باندې بند کړي دي دی زمونږ د حیا او د عزت او د دین او د نسب د حفاظت دپاره کړي دي پابندي دقې دپاره نه کوم نو چې په صرف په تعداد کې نو همیشه به ګنده نظام وي ځکه تعداد خو د بیکارو خلقو زیات دی د ښځو شمېره زیاته ده 55 لکه ښځې په پاکستان کې زیاتې او د ټول ایشیا کې 11 کروڑه ښځې زیاتې صرف یو ملک دی جرمني چې هغې کې ښځې په نسبت د سړو کمې دي کنې نور هر ملک کې ښځې زیاتې نو چې په شمېره وي د امریکې وي نو صدر به زمونږ ښځی وزیر اعظم به ښځی او هم یې خدای د ښځو سره نو بیا مزې کوئ مشري به هم د ښځو په لاس کې زم چې څوک جمهوریت غواړي په رښتیا د امریکې په طرف نو ښځو له اختیار ورکړي ځکه ښځې ډېرې دي بس مونږ به کور کې ناست یو ښځې به هم کارونه کوي جان دې به رالاغي کوي او اوړه به رالاغي دوکانونه به هغې چلوي مونږ به د ښځو کار شروع کړو ښځه به د سړو کار شروع کړي لکه دا اوس د ډېر خلقو دا خواهش نو په رښتیا جمهوریت کې د ښځو په کار دی دا جمهوریت د امریکې دی او موږ یې غلامان یو درود شریف وایي دعا کې چې خدای پاک دا فتنې زموږ نه لرې کړي او د ماړی مسلمانانو کې خدای اتفاق و اتحاد او محبت پیدا کړي دا نفرت او دشمنی خدای په دوستۍ او محبت بدله کړي موږ د انګریزانو د شرارت نه خدای پاک محفوظ کړي زموږ د حاکمان لیډران دی ته خدای پاک هدایت نصیب کړي او دوی په صحیح طریقه خدای مسلمانان کړي برحمتک یا رحم نسلوی راغلے